نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد سورة آل عمران پارا نمبر 4 رکو نمبر 17 آیت نمبر 156 خلاصه د رکو پس داغین لفظی ترجمه د کفارو منافقینو مشابهت نزان بچ کئ د الله په لار کې مرګ رشي یا شهادت میلوشي اجر او ثواب به میلاوي مرګ جون دا په اختیار د الله کې دی د الله تعالی رحم دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاق نرم دي او د پراخ دلی مظاهره کوي د چا مدد چې الله کوي هغه د څوک هم شکست نشي ورکولی ممکن نه ده چې یو نبی خیانت وکړي خیانت دا ګناه ده او نبی د هر قسم صغیره او کبیره گناه نه پاک وی معصوم وی په مسلمانانو باندې عظیم احسان دی چې رب العالمین رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته رالیږلی صبر وکړي منافقینو 15 ناکاره صفات او کوم کسان چې د الله په لاره کې ووجلی شي هغه ته شهدا ویلی کیږي هغوی ته الله ډیر اوچت عظمت مقام مرتبه ورکړې ده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا ای هغه کسانو چې ایمان مو راوړی دی لا تکونو مکی گئی تاسو کالذین پشان د هغې کسانو کفرو چې کفر یې کړی دی منافقین پکې هم داخل هغوی مشابهت مه اختیاروئ په عقیده کې فقول کې او په عمل وقالو او وای لاخوانهم په بارا د ورونو خپلو کې اذا ضربوا کله چې سفر وکړي دوی فی الارض په ځمکه کې او کانو غزا او یا دوی غذا کوونکي وي او مرګ ورته راشي مړه شي نو وایي لو کانو کچرې وی دوی عندنا زموږ سره ما ماتو نو نه به مړه شوي وما قتلو او نه به وجلی شوي مرګ دا ضروری نه ده چې هغه د سفر کې راځي جهاد کې د راځي مرګ دا په خپل وخت او کوم ځای چې د الله د طرف نه مقرر وي په هغې کې یو مرګ راځي که دا سفر وي او که حضر وي که دا جهاد وي او که دا کول لیجعل الله دې دپاره چې وګرځوي الله ذلک دا خبره حسرة افسوس فی قلوبهم په زړونو د دوی کې والله يحيي الله ژوند کول کوي ويميت او مړه کول کوي مرګ ژوند په اختیار د الله کې دی والله بما تعملون بصير او الله په هغه څه باندې چې تاسو کوئ بصیر لیدون کې دی عظمت دا هغه کسانو بیانېږي چې د الله په لاره کې ورته مرګ راشي یا د الله په لاره کې قتل کړی شي ولئن قتلتم او کچرې ووجلی شئ تاسو فی سبیل الله په لاره د الله کې او متم یا مړه شئ په خپل مرګ باندې لمغفرة من الله نو خامخا بخنا د طرف د الله نه ده ورحمة او مهرباني د هغه خیر ډیره غوره ده مما د هغه څه نه یجمعون چې دوی جمع کوي او که کوم ځای کې درته مرګ راشي مړه شئ راځئ به د الله طرف ولئن متم کچرې مړه شئ تاسو او قتلتم یا ووجلی شئ تاسو لإلی الله نو خامخا د الله طرف تبا تحشرون راجمع کړی شئ تاسو په مؤمنانو باندې احسان دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاق ښکلي اخلاق نرم اخلاق اعلی اخلاق فبما رحمة من الله نو پس په سبب د رحمت د طرف د الله نه لنت لهم نرم شوی ته د دوی دپاره ولو كنت کچرې وې ته ای حبیب صلی الله علیه وسلم فظا سخت خوی والا غلیظ القلب او سخت زړه والا لانفضوا نو خامخا خواره شوي به وې دوی من حولکا ستا د خوانا فعفو بس معاف کړه ته د عظمت د صحابو د چې الله د هغې په باره کې خپل محبوب ته فرمای موافق عنهم دوی ته واستغفر لهم او بخنه وغواړه د دوی دپاره او دریم عظمت وشاورهم فی الامر او مشوره کوه د دوی سره په اهم کار کې فاذا عزمت نو کله چې قص وکړې ته فتوکل علی الله نو ځان وسپاره توکل وکړه په الله باندې په توکل کې اسباب پرېښودل نه وي په توکل کې اسباب استعمالول وي لیکن اعتماد بروسه په اسبابو نه د الله په ذات ان الله یقینا الله يحب المتوکلین مینه کوي د هغې کسانو سره چې څوک توکل کوي ځان سپاري په الله باندې او که الله ستاسو مدد کوي
څوک تاسو ته نقصان نشي رسولی او که دغه الله ستاسو مدد پرېږدي څوک دی چې بیا ستاسو مدد وکړي. ینصرکم الله کچری مدد وکړي ستاسو الله فلا غالب لکم نو نشته دی هیڅ زوراور پتاسو باندې غلبه مندون کې پتاسو باندې. و ان یخذلکم او کچری پرېږدي هغه تاسو لرا بے مدد فمن پس څوک دی ذلذي هغه کس ینصرکم چې مدد وکړي ستاسو من بعده پس د پرېښودلو د الله نه. وعلى الله خاص په الله باندې فلیتوکل المؤمنون توکل دی وکړي مؤمنان. عظمت د رسول بیانېږي صلی الله علیه وسلم. وما كان او ندی ممکن لنبی د پاره د یو پیغمبر ان یغول دا چې خیانت وکړي ځکه خیانت ګناه ده او نبی هغه معصوم وي د ګناه نه پاک او عام خبره ده. ومن یغول او چا چې وکړو خیانت یأتی نرازی به هغه بما غل د خیانت خپل سره یوم القیامت په ورځ د قیامت. ثم بیا توفا پوره به ورکړی شي کل نفس هر یو کس ته بدله ما د هغه څه کسبت چې کړی وي وهم لا یظلمون او حال دا دی چې په دوی به ظلم نشي کولی. برابر نه دي هغه کسان چې د الله په رضا پسې روان وي او هغه چې د الله په غضب کې مبتلا وي. افمن اتبع نو آیا هغه څوک چې روان دی رضوان الله پر رضا د الله پسې کمم پشان د هغه چا دی باء بسخط من الله یختوي په غضب د الله سره د الله په غضب کې گیر وي. ومأواه او زید ورتللو د هغه جهنم وی دوزخ وی. وبئس المصير او ډیر بد زیده د ورتللو هم دوی درجات درجو ولدی عند الله فنزد الله د الله سره د خلقو د پاره جدا جدا مختلفی درجې دي. والله بصیر بما يعملون الله خلدون کې ده په هغه سبانه چې دوی کوي. د الله نعمتونه بشمار دي. الله پچا احسان نه دی کړی خو ټول نعمتونو کې عظیم نعمت رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. الله په مؤمنانو باندې احسان لقد من الله یقینا احسان کړی دی الله علی المؤمنین په مؤمنانو باندې اذ بعث فیهم کله چې راولېږلو په دوی کې رسولا یو عظیم پیغمبر من انفسهم د جنس د دوینا یتلو چلولی علیهم دوی تا آیاته آیاتنا د الله ویزکیهم او پاکوي دوی لرا ویعلمهم الكتاب وخودن کوي دوی تا د کتاب د قرآن والحکمت او د حکمت د سنت. وان كانوا او یقینا ودوی من قبل مخکې د راتلو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه لفی ضلال مبین خامخا په ګمراهۍ ښکاره کې. الله در باندې فضل وکړو احسان وکړو چې دغه عظیم پیغمبر یې درته راولېږه او د هغې په وجه تاسو د ګمراهۍ د جهنم نه بچ. اولما آیا هر کله اصابتکم مصیبه چې ورسیږي تاسو ته مصیبت قد اصبتم داسې چې رسولې وي تاسو مثلیها دوچن د هغې نه کافرانو ته که غزوی احد کې تاسو ته نقصان ورسید نو غزوی بدر رایاد کې چې تاسو هغې ته څومره نقصان رسولی. قلتم نوای تاسو ان هذا چې دا د کوم ځای نه راغی دا نقصان موږ ته د کوم ځای نه ورسید. قل ورته وایه ای حبیب صلی الله علیه وسلم هو داخو من عند انفسکم د طرف د نفسونو ستاسو نه دی چې هغه غونډۍ پرېښودلی شوه. ان الله یقینا الله علی کل شیء په هر څیز باندې قدیر قدرت والده. وما اصابکم او هغه مصیبت چې ورسیدو تاسو ته یوم التقى الجمعان په هغه ورځ چې مخامخ شوي یو بل ته دوه ډلې فباذن الله نو دا په حکم د الله وي. وليعلم المؤمنین د دې لپاره چې ښکاره کړي مؤمنانو لره څوک صحیح مانو کې مؤمنان دي او څوک منافقین. یو علت شو یو وجه شو. دویمه وليعلم الذین او دې لپاره چې ښکاره کړي الله هغه کسان نافقو چې منافقت یې کړی دی. وقیل او حال دا دی چې وویل شو لهم دوی ته تعالوا راشئ قاتلو جنګ وکړئ فی سبیل الله په لاره د الله کې او که جنګ نشئ کولی او ادفعوا یا کم از کم منع کړئ دشمن. د مسلمانانو جماعت به زیات شي او د دغه دشمن منع کول
کول دفاع کول دي کې خو ستاسو فایده ده ستاسو مال جان به محفوظ شي. قالو نو اویل دوی پنځه ناکاره صفت دی آیت کې بیاني لو نعلمو کچرې پوهېدلی مونږ قتالا چې دا جنگ دی او یا پوهېدلی مونږ په جنگ باندې لتبعناکم نو خامخا درغلی به وې مونږ تاسو پسې مونږ به ستاسو تابعداري کړې وې دې ته مونږ جنگ نه ویو یا مونږ په جنگ باندې نه پوهېږو هم دوی للکفر کفر ته یومئذ په دغه ورځ باندې اقربو ډېر نږدې و منهم په نسبت د دوی للایمان نږدې ایمان یقولون وایي دوی بافواههم په خولو خپلو باندې ما هغه څه لیس فی قلوبهم چې نسته دی په ړونو د دوی کې په خوله اظهار د ایمان اسلام کوي او په ړه کې کفر ساتي والله اعلم الله ښه پوهه دی بما په هغه څه باندې یکتمونه چې دوی پټوي الذین دا هغه کسان قالو چې وایي لاخوانهم په باره د ورونو خپلو کې وقعدو او ناس دی په خپله د جنگ نه ولم جنگ نه کوي او څوک چې جنگ لزي هغوی ته څه وایي لو اطاعونا کچرې خبرې منلې وې دوی زمونږه ما قتلو نو نه به وې وجلی شوي دوی قل ورته وایي حبیب صلی الله علیه وسلم فدرؤ پس لري کړئ عن انفسکم الموتا د ځانونو خپلونه مرګ ان کنتم صادقین کچرې تاسو یې رښتونی تاسو خدا خبره کوي چې زمونږ تابعداریم کړې وې مرګ به درته نه وې راغلی او پرېږدئ تاسو د خپل ځان نه مرګ بچ او عظمت بیانېږي د هغه کسانو چې کوم د الله په لاره کې اوځي دوی ووجلی شي نو دوی ګورې عام مړي نه دي ولا تحسبن الذین ګمان مه کوه هېڅکله په هغه کسانو باندې قتلو چې شهیدان شوي دي فی سبیل الله په لاره د الله کې امواتا د مړو الله مړي نه دي نو څه دي بل احیاء بلکې دوی ژوند دي ول دوی په ژوند باندې تاسو نه پوهیږئ الله خوراک چرته نه عند ربهم پنځ د رب خپل یرزقون روزي ورکول کېږي دوی ته او خوشاله وي دوی په هغه څه باندې چې الله ورته ورکړي فرحین او خوشالي کوي بما په هغه څه باندې آتاهم الله چې ورکړي دي دوی ته الله من فضله د فضل خپلنا او خوشحالي حاصلوي په باره د هغه کسانو تر اوسه پورې لا شهیدان شوي نه دي ويستبشرون او زیری باخلي بالذین په باره د هغې کسانو کې لم یلحقوا چې لا نه دي یو ځای شوي بهم دوی سره من خلفهم د وروستو د دوی نه الله خوف علیهم چې نه به وي هېڅ یرا په هغوی باندې ولا هم یحزنون او نه به هغوی غمجن شي یستبشرون زیری به اخلي دوی بنعمت من الله په نعمت د الله وفضل او په فضل د هغه سره وان الله او په دې خبره چې یقینا الله لا یضیع نه ضایع کوي اجر المؤمنین اجر د مؤمنانو